بسم الله الرحمن الرحیم ما خلق الله داء الا وخلق له دواء. الله تبارک وتعالی په دنیا کې ډیر زیات مرضونه په انسانانو کې په حیواناتو کې پیدا کړي دي، لیکن د هر یو مرض دپاره الله تبارک وتعالی د هغې علاج هم پیدا کړی دی، او دغه علاجونه الله تبارک وتعالی په دې بوټو کې، په دې جړو کې، په دې کې الله ایښي دي. نن تاسو ته د یو بوټي په باره کې ذکر کوم چې هغه ډیر قیمتي بوټي دی او الله تبارک وتعالی په دې کې ډیر بېشماره فواید ایښي دي د انسانانو دپاره. لیکن د هغه فوایدو نه یو څو فواید زه تاسو ته ذکر کوم. اولنۍ فایده دا ده چې دا اعصابي کمزوري او دغه رنګې انساني وجود کې ستړیوالی دا ختمی، ځکه بعضې خلک په هغې کې اعصابي کمزوري وي او د اعصابي کمزورۍ د وجې هغې په معمولي کار باندې یا بغیر د کار نه هم د هغې په وجود کې دردونه وي، تکاوټ وي، ستړي وي او هیڅ یو کار ته یې قابو نه کیږي. نو دا قسمه مشکلات د دې بوټي سره الله تبارک وتعالی ختمی. دویمه فایده د دې بوټي دا ده چې الله تبارک وتعالی په دې سره یاداشت تیزی، دا ذهن تیزی، کلاوی او دغه رنګې د بعضې انسانانو په ذهن کې یو دا کمزوري وي چې هغې په یو څیز باندې فوکس کول غواړي، په یو څیز باندې هغې توجه مرکوز کول غواړي، نو د هغې په ذهن کې هغه صلاحیت، قوت او طاقت نه وي، هغه ستړي کیږي، نو هیڅ یو څیز ته هغې توجه نشي مرکوز کولی. نو د دې بوټي په استعمال سره د توجه مرکوز کولو دغه قوت او طاقت او دغه رنګې د یاداشو بړاول دې بوټي سره الله تبارک وتعالی دا سیوا کوي. بله فایده د دې دا ده چې په دې سره د انسان قوت مدافعت چې کوم ته امیون سیستم وي هغه په انسان کې سټرانګ کیږي او مضبوطیږي، او هغه مختلفې بیمارۍ چې انسان یې په دې معاشره کې مواجهه کوي، انسان ته ورمخامخ کیږي، د هغې بیمارو د واپس کولو په انسان کې طاقت وي او قوت وي. دغه رنګې د بعضې افرادو بلډ شوګر هغه متوازن او برقرار او په ښه لیول باندې ساتي، نه یې ډېر ښکته غورځېدو ته پرېږدي او نه یې ډېر اوچتېدو ته پرېږدي، بلکې بلډ شوګر هغه نارمل وي او د هغې لیول تقریبا د ناشتې نه مخکې دغه 100 او یا 90 دغسې نارمل رینج کې ساتي. بله فایده د دې دا ده چې بعضې خلکو ته د عمر د تقاضې مطابق یا د بعضې بیمارو د وجې نه جنسي کمزوري راځي، نو د دې بوټي په استعمال سره هغه جنسي کمزوري په انسان کې ختمیږي. د هغې وجه هم دا ده چې دا از ا تینر، دا بلډ تینر چې خلک استعمالی، نو دا از ا تینر یو ډیر زبردست چیز دی او دې سره بلډ فلو په رګونو کې دا ښه برابر وي، نو جنسي کمزورۍ کې هم ډیر مزیدار او بهترین کار کوي. بله فایده د دې دا ده چې د بعضې خلکو بلډ پریشر هغه لو کیږي، د اکثرو خلکو مرض دا وي چې بلډ پریشر د هغې های کیږي، لیکن د بعضې خلکو بلډ پریشر هغه لو کیږي. نو چې کله بلډ پریشر لو کیږي او د دې بوټي څوک په صحیح طریقې سره استعمال کوي، په صحیح مقدار کې استعمال کوي، په صحیح ټایم کې استعمال کوي، نو هغې همیشه دپاره د لو بلډ پریشر د مرض نه ځان محفوظ ساتلی شي. او څنګه چې های بلډ پریشر خطرناک دی، نو دغه رنګې لو بلډ پریشر د هغې نه تقریبا زیات خطرناک دی، ځکه چې کله بلډ پریشر 70-30 ته راشي یا 80-85 20 ته راشي، نو په دغه وخت کې هم د انسان د بېهوشۍ ډېر زیات امکانات وي او د وینې هغه فلو هغه زړه ته پوره نه کیږي، نو د انسان د ختمېدو او د مرګ زیاته خطره وي. نو هغه کسان چې د هغې لو بلډ پریشر مرض وي، نو د هغې دپاره هم یو زبردست ټانک دی، او د دې بوټي نوم څه دی؟ د دې بوټي نوم جنسنګ دی،
چې دا په یخو علاقو کې کیږي، په هغه ملکونو کې چې په هغې کې برفباري کیږي لکه چینا شوه، دغه رنګې شمالي کوریا، جنوبي کوریا، دغه رنګې جاپان او دغه رنګې د کینیډا بعضې هغه علاقې چې په هغې کې واورې کیږي، نو دا په دغه علاقو کې دا بوټي پیدا کیږي او ډېر یو ښایسته بوټی دی، ډېر د فایدې بوټی دی، خو په صحیح مقدار سره، په صحیح ټایم سره، په صحیح طریقې سره د دې استعمال که وکړي شي، نو خاص کر هغه خلک چې د هغې عمر د 45-50 نه سیوا دی، د هغې دپاره دا بوټی یو ډېره ښکلې فایده ورکولی شي.